الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. زمون ګران قدردان ملګری مولانا حضرت بلال صاحب دامت برکاتهم د سوات نه تشریف راوړی دارالافتاء ته او زمونږ د سره یو خبره روانه ده، بلکې په یو خبره زمونږ د سره اتفاق راغلی دی چې 15 عقاید د مونږ ته دا لګلي دي. 15 عقاید چې ستاسو دغه عقاید د جمعیت علماء اسلام کارکنان چې څومره دي د دوی دغه عقاید د علماء دیوبند عقاید نه دي، د اهل سنت والجماعت عقاید نه دي، بلکې دی وایي چې هغه مخکې حکم دوی ورته لګولې، وایي چې استمداد من الاموات، وایي دا ستاسو د عقیده ده او دا عقیده ستاسو شرکی عقیده ده، او بل ویل چې استشفاء دا عقیده ستاسو شرکی ده، سماع الاموات عادتن او دی وی چې دا ستاسو عقیده څه شی ده کفریه څه شی لیکلي ته دی باندې تصرفات الاموات ها او پنځم عذاب قبر نه انکار دا لیکل تا ور سره زیاتی کړي کړه دا مخکې تا ور سره دا لیکل ور زیاتی کړي تمام موبایل وصل تک قدام ما سره اول دا ویلیو چې سماع الاموات عادتن بس نور ور سره سنو، بیا ور سره تصرفات الاموات دا صرف دغه لیکلو دا نور تشریح اوس دور سره زیاتی کړي، ګورو چې د څنګه دی په دې خبره کو. او عذاب قبر نه انکار دا تاسو کفری عقیده ده، مخکې ور سره د لیکل کړي اوس په هغه تشریح کې د ور سره لیکلي او دا ور سره د لیکل زیاتی مونږ ور سره منو یا نه منو دا به دی. او ما ورته ویلي چې تاسو عقاید چې کم دي پنځ پیریانو عقاید ډیر داسې دي ولس نه زیات دي، خو ما ورته 15 مختصر غونډه چې هغه مشهور عقاید چې انکار د حیات الانبیاء دا عقیده اجماعي عقیده ده، د اجماع نه ثابته ده، شرعي دلیل دی اجماع ناغې نه تاسو چونکې انکار کوئ نو دا خو اجماع نه انکار کفر دی او اهل سنت والجماعت نه خارج دی په دې باندې. سماع الارواح دا سماع الارواح د دوی عقیده ده چې هغه جواب درکې یا اوري، نو دا شرکی عقیده ده چې سماع الارواح کم ځای کې که دوی وایي چې سماع ارواح چې د په لیین کې په قبر کې ني نو بیا عقیده شرکی جوړي، یا به د خپل عقیده تشریح وکړي. او قبر شرعي د دنیوي قبر چې دا دینه علاوه دوی بل قبر تصور کوي، تصور کې راولي، خیال کې راولي، او کدا نه قرآن و حدیث نه غیر محتمل احادیث آیاتونو نه حدیثونه ثابت یا به ثابت جسد مثلی. او بل یو مسله د قرآن متعلق دوی مشرانو ذکر کړی دا، کدی به انکار کوي وبلی کې زموږ عقیده نه ده، یقینا دا کفر عقیده دا به دی مانی چې قرآن پاک د کنزلو کتاب د قرآن پاک کنزلی معاذ الله، نو دی به هغه تشریح کوي چې یاره دا عقیده زموږ دا او کنه په دی وجه دا زموږ عقیده نه ده، نو بیا ته بیا دا هغه د دوی مولایانو صاحبانو ثبوت ضرورت نشته. جی بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمند مسلمانانو دا شی نن مونږ د مفتی غلام فرید صاحب د دارالافتاء ته راغلیو، مفتی صاحب سره ماشاءالله ګپ شپ مو شو او خبره دا ده چې زمونږ په دې منځ کې څه خبرې روانې وي. مفتی صاحب ماته 15 عقیدې داسې متعین کړي وي چې په دې مسلو کې تاسو د علماء دیوبند خلاف یې. ما ورته 15 خودي وي چې دا مسلې چې کومې دي په دې مسله کې تاسو علماء دیوبند تکفیر کوئ. اوس خبره په دې کې ده مفتی صاحب اول دا خبره کړې ده چې تاسو د جسدي مثالی قایل یې او فدی حکم لګولې ده چې کم سړی د جسدي مثالی قایل هغه دا عقیده د بدعت عقیده او دغه سړی بدعتي دی. مفتی صاحب تمام وی چې مفتی صاحب خبره دا ده چې کله تاسو ماته دا خبره وکړه چې جسدي مثالی سو قایلی نو دا عقیده چې دا د بدعت والا عقیده ده او دغه سړی چې دی هغه بدعتي دی. نو مفتی صاحب دا حکم بتا ته معنا دا ثبوت غواړي چې دا مسله ما ته ثابته که جسدي مثالی ما ته ثابت کا، نو زه به ثابتوم اول خو به په دې باندې دلیل پیش کوم چې کومه هغه اصول کې دي یا قرآن ده یا حدیث متواتر دي، خو د هغې نه بعد به زه ته علماء دیوبند پیش کوم چې دی علماء دیوبند دې مسلو ته دا د هغو عقیده وه جسدي مثالی آیا دا اوس بدعتیان دي که نه دي،
نو مفتی صاحب چې نه زه به صرف دا حکم لګوم نور به ته صرف اثبات پکې خدا بنوي چې دا جسدي مثالي چې دا د پلاني علماء دیوبند وکنه وا نو خبره خو په دې روانه ده چې زه دعوه کوم چې جمعیت علماء اسلام د دیوبندیان نه دي مفتی صاحب په موږ باندې د الزام لري نو خبره به د دیوبند نه ثابتو چې په دې مسله کې ته دیوبندي کزه دیوبندي بیا مفتی صاحب قبر شرعي ما وته چې دا به ثابتو ماول چې د قران او حدیث نه بعد به بیا د خپل تایید د پر علماء دیوبند پېښ کوم ته په دې باندې حکم لګول چې دا بدعي عقیده ده نو ته به دې دیوبندي عالم ته چې بیا به وی چې دا بدعتي و مخکې چې د سمودار واحد وي نو زه په دې کې تشریح کوم زمونږ عقیده نه ده کچا کړي دغه د پر به زه وجوي ما او بیا په علماء دیوبند کې کتابونه خیم چې دی دیوبندي عالم دا قول کړي دا ستاسو باندې شرکی عقیده دا ستاسو باندې مشرک دی کنه دی نو که هغه دیوبندي عالم د مشرک وي نو بیا خو خبر دی پاتې دیوبندي نشو ځکه دی هغه مشرک نه دی او دی مشرک نه دی موحد دی نو بیا خو دې ځوانه چې دی دیوبند را نغل بهر او زما طرف چې کم دی استمداد مفتی صاحب تماول تاسو استمداد الاموات قایلی په دې کې بزو د دې مشرانو کتابونه خیم چې دې مشر جدا قول کړی دی به وایي چې دغه مشر دغه عبارت په ماته دی دغه څه کې یا به تعویل کوي یا به جواب کوي بیا به زه په هغه باندې علماء دیوبند فتوا خیمه چې دې دیوبندي عالم ته تسوي قرآن حدیث نه خو پښته خو قرآن او حدیث ډایرکټ پېښ کم نه دی ماته و چې په دې آیات نه داستا مسله نه ثابتېږي ته د قرآن نه ځان نه وې ته معنا ته د ځان نه وکړه ځکه اکثر چې طرف د الزامي نو زه به دا جواب کوم چې دا ما د ځان نه وکړه نو دې دیوبندي عالم کړي کنده زما تایید دی تایید د پر بزو علماء دیوبند پېښ کوم بل مفتی سی وج استشفاء باره کې بم زده چل کوم اوس چې ما کوم حکم لګول سماع الاموات پدې کې زدا داول رم پدې کې تاسو سما په ورسره در لګلی هم کدا پدې کې معمولی دا چې مال چاري کړی دا بل څه د تاسو ورسره نه لیکلی بسم الله الرحمن الرحیم زه چې جسد مثالی مویلی چې دا بدعي خرافاتي خود سخته کې دا چې پنځپریانو صاحبانو پکور کې جوړه کړی دا او پکور کې داس کې ما ویلی چې دا جسد مثالی چې کومه عقیده ده چې کله سړی وفات شي نو پنځپریان وایي چې دغه روح چې دا په بل جسد کې هغه جسد څه شي نه جوړ شوی هغه د دوی کتابونو نه وخوایم دوی لیکلي دي چې مختلفو اجزاو نه جوړ شوی ده مختلفو اجزاو نه نو دوی وایي چې هغه نه جوړ شوی د جسد مثالی هغه ته روح وردنه نشي او د بل جسد عنصري چې دا خاوري هری شي د روح ور سره تعلق وی ان یا بهر بره خبره ده خو دوی د جسد مثالی عقیده لري نو چې زه اوله د کدی وی د جسد مثالی عقیده زمونږ ده نو زه دا وایم چې د جسد مثالی عقیده د عقاید او کتابونو نه بدایره توخی یا چې عقیده د کوم کتابونو نه ثابتېږي ثبوت په اول راته کوي چې د کله اقرار وکړي د جسد مثالی زمونږ عقیده ده نو د عقاید د کوم کتابونو نه ثابتېږي د به ماته اوله د قران پاک غیر محتمل آیتونه یا حدیثونه غیر محتمل احادیثونه به رتب ثابت کی چې دا عقیده ثابته چې ثابت شو جسد مثالی عقیده د سره بدالي کلو کو چې دا یقینا د جسد مثالی عقیده چې کومه ده دا بدعي عقیده نه ده د علماء دیوبند عبارتونو بدل تر ته نه خي ځکه چې علماء دیوبند عبارتونو کې چې جسد مثالی نه کم جسد مثالی مراد ده هغه په خپل فتواجاتو کې هغه تشریح کړي دي هغه په خپل عقایدو کې ویلي دي چې جسد مثالی نه څه شی مراد ده نو دا خو په عبارتونو باندې مناظره شو عبارتونه برته نه پېښ کوي په قاعده مناظره ده جسد مثالی چې زه وایم چې لکه دا شرع قاعده د دینه به زور ته وخم چې انتقال الروح من جسم الى جسم آخر چې دا چې عقیده دا زبا شرع قاعده نه ورته وخم شرع قاعده خو دې په مدرسو کې وایي چې دا عقیده چاوي د تنسخ عقیده ده د دیندوانو عقیده ده خود سخته عقیده ده بدعي عقیده دی به صرف زمونږ معاملات دا چې دی زه زور ته چې ته اوس ماته دغه عقیده چې تا چې ومنل چې زما کوه دی چې دا ما نه ده خبره ختمه په دې نه کتابونو ضرورت نشته کنه معنی چې زما دا جسد مثالی نو دغه جسد مثالی عقیده ته چانه راخستی دا قران نه یا حدیث کته وای چې دا ما د علماء دیوبند نه نقل کړی دا بیا به صفاولی کې ماته چې دا عقیده چونکه زه مقلد یم ړون مقلد یم علماء دیوبند چې سلی کلی دي هغه پسې تلند علماء دیوبند په وجه باندې دا عقیده ما راخصی د جسد مثالی نو بیا به د علماء دیوبند درته د دې براتونو مطلب به درته خان چې د علماء دیوبند د جسد مثالی نه سموراد دي صوفیا کرام د جسد مثالی نه سموراد اخلي او پنځ پیریان خو مستقله جسد مثالی نه د تنسخ عقیده ده کده وی چې نه د علماء دیوبند چې کم جسد مثالی مراد اخلي کم جسد مثالی مراد اخلي دا متشکل کېدل کده به دالی کل رسرو کې زما مراد دغه ده د بل مراد زمانه ده نو بیا به خبره ختم شي ښا علماء دیوبند عبارتونه برته الله پیش کای چې اول عقیده ثابته کی ثبوت سره پیش کی عقیده د شي نه ثابت
بسم الله الرحمن الرحیم. مفتی سي دا خبره وکړه اول چې د جسدي مثالي باندې وای ما حکم لګول چې دا بدعي عقیده ده. نو دی به ماته جواب کې د دې بځای چې ته د دې کې د جسدي مثالي ته قایل یې کنه قایل کدی وی چې زنیم قایل خبره ختمه شوه. کدی وی چې زه قایل یم نو دی به ماته بیا د دې اثبات چې کوم اصول دا غي نه بکای یا قران دی یا چې دی هغه حدیث متواتر دي دا غي نه ما چې سکه دا غي نه به ماته ثابتای د اغې نه چې د ماته ثابت نه کړه بیا به د لیکل لا کې چې رضا دې نشم ثابت ولونه دی باندې عبارتون لبزي زه مفتی صاحب دا مفتی صاحب زه به تاسو حدیث پیش کم چې د دې حدیث نه زه جسدي مثالي ثابتوم ته به ماته خامخا وې چې د دې حدیثو کتاب معنی یاد وکړه یا په دې حدیث کې چې دا د صحت تواتر تند رسیدل یا به تاسو دا وې نو زه به تاسو دا په خپل دا غیر په جواب کې بس تاسو دا وېما چې مفتی صاحب محترم تا دې ته حکم لګول دا بدعي عقیده ده دا چې د چا عقیده غسړه بدعتي دی دا دیوبندي عالم دی د عقیده لرلی دا او د دې حدیث نه استدلال کړی دی کله د دې حدیث نه ستاسو باندې استدلال صحیح نه نو په دې عالم ته حکم د بدعتي ولګو کنه که بس ما ته حکم لګي دا رنګ چې دی نه پلاني عالم دا قول کړی چې دا عقیده زما دا او د قران او د سنت نه ثابت ده نو ته د قران او سنت نشته دا بدعت دي اوس یو دیوبندي عالم وي دا په قران او په حدیث کې شته نو ته د قران نه انکار کوي کنه هغه په قران دروغ تړي نو هغه په قران دروغ تړي نو هغه به څه حکمي کته د انکار کې ستاسو څه حکمي زبر داغه نه د دین مدد د استفسارات لرمه ځکه د څه خبره په بو کې موږ په بوسو کې نشال کوله بل خبره دا مفتی سي دا خبره کوي چې دا به د قاعده د کتابونو ثابته بالکل به ثابتوما خدا خبره جګړه دلته پدې ده چې زم دیوبندي ته نه ته ماته دیوبندي ته نه نو ته پدې خبره ته حکم لګول جسدي مثالي سو قایل هغه سره بدعتي دي زبر ته تقریبا د 50-60 پورې علماء دیوبند خیم چې دا علماء دیوبند د دې قایل او دا وجه د قران او د حدیث ثابت نه نو دې 50 علماء په قران او په حدیث ضرورت تللی دي بل خبره مفتی سي دا خبره کوي چې شروع قید کې دادي مفتی سي محترم شروع قید کې چې دا کم تاسو وی دا تناسخ عقیده ده تناسخ د عقیده دا به تاسو د کتابونو ثابتون چې دا عقیده هو به استاد ما ټول تیارم پدې کړل دي دا زمنګ نه ده دا عقیده زمنګ نه ده دا اوس کته ته زما زما خبره د عقیده تناسخ ګوره هغه چې کله او شي کله د روح وځي د قضا کې عبارت وګوره بل جسم تلاړ شي او داغه بس د هغه علماء او د عقاید چې کوم کتابونه دي هغه کې بخیمه چې هغه بل جسد عنصري تلاړ شي هغه تناسخ ته زبر تنویس د کتاب نه خیمه ک جسدي مثالی د روح بیا لاړ شي هغه تمثل هغه تناسخ نه ده تمثل او تناسخ کې فرق ته موږ د تناسخ قائل نه یو تناسخ تاسو قائل ازي الزام ده دا به ثابتو مده زما داوا ده پتا تاسو دا وایي چې تاسو دا زم زده تمثل قائل مده علماء دی بنق دغه ده داغه مسلک ته دا به زده زکه زده وبندي ځان حساب زما او جګړه پدې ده چې پاکستان کې غټه جګړه ده زم زده وبندي پنځپیران دی وبندي جمعیت علماء اسلام وایي دی وبندي موږ دیوبندیان دي دیوبندیان نه دي نو چې دا خبره کله جګړه پدې کې دیوبند خبره نو باسو زوبه مخه اول به د قران او حدیث نه وای خو بیا به د غي تشریح او تایید چې راوړو د علماء دیوبند نه راوړو چې پته ولګي دیوبندي څوک ته اخیره کې خبر جواب پاتې شو او زه بلال صاحب ته دا وایم چې جسد مثلی کې کستاسو عقیده د علماء دیوبند پشان باندې وی علماء دیوبند چې سلی کلی علماء دیوبند اول خدا دې چې پکار دې ته تعین راتوږي ته علماء دیوبند چاته وای اکابرینو 15 علماء دیوبند رته لیکلي و چې دین بغیر بل چنه به نسبت ہے 15 علماء کرام دې علماء دیوبند لیکلي و په ژوندو کې 15 په لیکلي و په وفات شوی کې ځکه زبر علماء دیوبند پیش کړو تاسو به تخت تاسو خو بیا خپا نشه نو استاد معاف کوي نه اکابرین معاف کوي چې تاسو عقیده خلافي نو فورا په ټپا لگاوي کته ماته 15 علماء دیوبند ولي کې چې دا 15 علماء دیوبند دي او 15 په ژوندو کې ولي کې دینه ماته ثابتو مونږ به درته ثابتو خو بهر صورت چې کله زدا غولي کو دا حکم ولګو چې جسد مثالی د پنځ پیریانو په طرز باندې چې د چا عقیده ده چې د هر چا عقیده ده نو دا بدی عقیده ده نو په دې کې بل فرض زمونږ کسانو داسې عقیده پکې راغلل کنه پکې راغلل که د پنځ پیریانو عقیده پکې راغلل چې ما در د ولي کل چې جسد مثالی نو دې کې به تماته علماء کرامو عبارتونه سلا پیش کړي پاکی دا خدا مسله ختم شو بل مسله دا چې جسد دی و چې جسد مثلی او جسد منصری کې فرق دی وای ک جسد منصری کې وردن نشي بل جسد منصری نو بیا تناسخته او ک په جسد منصری کې د وردنان نشته تناسخ نه دی نو آیا تاسو کتابونو زبر درتوخه غالي کلی دي جسد منصری به وي ای کې داخلي جغه فولاد او مشکونه فلانا سيزونه نه جوړ شوی نو چې جو فولاد مش وغیرہ وغیرہ دي سيزونه نه جوړ شوی نو د جسد منصری وي کدا او مثلی چې اجزا ورته ثابتای چې د اجزاونه او صاف ورته ثابتای خو جسد منصری شو زبستاسو کتابونو نه خیم او کتوای چې نه چې څوک داسې جسد ثابتای
جسد مثالی نه داسې جسد مراد نو هغه به تل کلو کې 4 څوک وي زه درته نیلوي صاحب نه راړم چې نیلوي صاحب خدای لیکلی زه ته الزامن هغه نه راړم چې یو لما سره ومنل چې جسد مثالی چې په دې طرز باندې څوک ثابتوي نو دا بدعه عقیده د خود سخته دا کور کې جوړه کړي دا تصور کې جوړه کړي په خیال کې جوړه کړي دا نه قران کې شته نه. او بل خبره دا چې ته ماته عقیده دا نه ثابته لکه تا چې و چې زبر درته چې علماء دی او بند دي حدیث نه ثابته کې دا څه نه ثابته دی الله بنده عقیده به ته د قران او د صحیح متواتر او حدیثونو ثابته کې چې ثابت شو بیا به وای چې لکه څنګه چې دا علماء دیوبند هم ما په طرز باندې استدلال دا تا په شان چې استدلال چا کړی وي دا ته چې استدلال کوي خپل استدلال به پیش کړي د قران او حدیث نه بیا به وای چې وګوره زما په شان دغه استدلال فلان کی علماء کرامو دیوبند کې کړي دي. البته کته دا څه کوي چې علماء دیوبند لاندې باندې کوي سره علماء دیوبند ولا قائد بزدر تر واړو چې جسد مثالی ز تک تاسو چې کما عقیده دا عقیده د علماء دیوبند نه ده علماء دیوبند کم علماء دیوبند یا به تمانه زوی منابه در تر واړم چې دا نه ده خو هغه ماته جواب پته چې ته بیا منکرېږي وای دا علماء دیوبند نه دي ځکه ما درته وایي چې ته اول ماته علماء دیوبند او خو به دینه علاوه بل عقیدې ته لاړ شه ټیم بیا ختمېږي. اول دا خبره دا مفتی سی ورګه هدي کې دا خبره دا کو چې اصول چې دا دغه متعین شو بیا خبره پټول کې حل کی مفتی سی وایي چې تاسو په جسد مثالی او په علماء دیوبند په جسد مثالی کې فرق ته دا خو ته الزام به زبا ال تخیم کنه خو دې خو ته ما د علماء دیوبند کتابونو ته نه ته ما پابند کې چې علماء دیوبند کتابونه باندې خزبه خیم چې زما په کتاب کې او دا د دیوبندي عالم دی د په کتاب کې زمونږه عقیده بالکل یو شانتي زمونږ په دې کې ته فرق وخت ته فرق کې زبا جواب کوم چې ته ما فرق ته زجې ځکه د خپل عقیده د علماء دیوبند کتابونو په شان ثابتوم هغه تاسو ما پرې دین چې دیوبند کتاب باندې خینو بیا خبره حل نشو زبا خیمه تاسو به پر خو زبا جواب کوم. بل مفتی سی وای ته علماء دیوبند چاته وي نو زبا تاسو کتاب وخه چې دا دیوبندي عالم دی دا ته پیژنې دا دیوبندي معنی کته وی چې دا دیوبندي منم نو زبا به دا کتاب ته خیم کته وی دا عالم دیوبندي نه دی زبا ته هغه کتاب نه پیش کوم دغه شان به ته ما ته کتاب خې چې دا دیوبندي معنی زبا او نو به ته ما ته کتاب پیش کړه کزه مته ما ته اوس مثال وخه چې د دویش په مدرسو ولا پتا پاتو ده چې د مدرسې زنه منم نو ته دغه پتو به نه پیش کړه دغه زمانه منو ځکه ما ته چې مسلم نه دی. بل مفتی سی وایي جسد مثالی کې د پنځپیرانو دا خبره تا وکړه چې دې کې تاسو دغه چې د کومه عقیده ده چې تاسو د کتابونو خیمه چې دا جسدي عنصري ترازی کته زما په یو کتاب کې خو چې دا روح بیا زی او جسدي مثالی عنصري ترازی ستا په فتح زما به شکسي زمون په کتابونو کې څومره دي جسدي مثالی قید دی بکې او چې کومه عقیده زما وو به هغه د دیوبندي عالم نو بیا به هم زما شکسته په فتح خدا خو تاسو الزام دی زبر دا خیم خو ته ما په علماء دیوبند کتابونو ته پریدي. بل خبر مفتی سی وایي چې تاسو په کتابونو کې بزه خیمه چیرې تاسو د کتابونو چې تاسو خپل کتاب نه خبره ثابته نو تبا اول د قران او حدیث نه وي دیوبند مسالو د کتابونو مسله نه ثابته یا قید دي نه ته مفتی سی بو علماء دیوبند چې زه تا د کل ډاری قران او حدیث وېما ته خو ماته ته خپو دي کې دیوبندي خپو دي زه چې کله د قران نه استدلال کوم یا د حدیث نه استدلال کوم نو تاسو طرف مونږ باندې غټي اعتراض داده چې ته خپوي دي که شان ورشا کشمیری خپوي دو ته خپوي دي که بتاو دروم دیوبند ول خپوي دو ته خپوي دي که پلاني خپوي دو نو زه به وس دا وایم چې دا آیات ماته ته وې دا حدیثات ما وې خو په دې باندې زمانه مخ کې دا عقیده چې چا ثابت کړی دا دیوبندي عالم ثابت کړی بیا مفتی سي دا خبره کوي زما د چې کله د قبر شرعیه دا جسدي مثالی حکم ولګو بس دا چا عقیده ته ما ته نه د پلاني دیوبندي ولی خبره خو بیا پټه پاتې شو خبره بخکار کو تا خو دا حکم ولګو چې دا جسدي مثالی د چا عقیده هغه سړی بدعتي دي زبتا ته سلويخ کتابونو د علماء دیوبند خیم چې دا سلويخ دیوبندیان ایمان د تسره بدعتي وې کنه وې هو کتا سو وې چې دا هغه جسدي مثالی دي تاسو د دې پاکي پرخ دي هغه به اثبات بیا ماته کې ته ما ته دا ثابته چې د ستا کې د جسدي مثالی ته د دې جسم قایله چې هغه د مشکو کاپورونه یا د پولادونو چې تاسو تسوای او علماء دیوبند د دین دغه چې هغه د خټینه د اوانه یا د وسشینه جوړ علماء دیوبند او ته ما ته پرخ ثابته که زما د دیوبندیانو هغه عقیده یو مفتی سي به خواجه خبره ده چې را ستا باجر ورکه زما غنه ورکه تاج دینه په ما باندې پتو لګي او هغه پتو په علماء دیوبند نه لګي چې کومه پتو ته په ما ولګوله زب چې کومه پتو لګوم زما دا ودا چې جمعیت علماء اسلام دیوبندیان نه دي نو دا به زو د دیوبند کتابونو نه په هر مسله کې خیم 15 داوی تا کړی دي 15 ما کړی په هر یو کتاب کې به دا خیم چې ته په دې مسله کې دیوبند نه خلاف خبره دادا چې تا په عبارتونو طرف تر وړو د مناظره په قاعده باندې مونږه انعقاد کړي چې 15 عقاید بس تاسو وي او 15 زمونږه عقاید وي خبره په دې روانه او تیر اړوي عبارتونو طرف ته د علماء دیوبند په عبارتونو تاسو چونکه پويږئ نه خپان نشه نه په بریلیان پويږي نه په بدعتيان څوک په پويږي نه علماء دیوبند ته الله پاک داسې بصیرت او فقاهت ورکړي البته کته په کوم عبارت باندې نه پويږي تا په کې د اشکال وي چې دا خو
مثلا دا خو د جسد مثالی عقیده ده په دې کې لیکل شوی. نو هغه عبارتونو جواب زه مناظره نه بعد درک یا مناظره مخکې راشه چې مناظره نه وي شوی هغه عبارتونه ماته وخایي چې د دې عبارت څه مطلب دی جسد مثالی متعلق زه به جواب درکو. زه به ځان نه جواب نه بلکې نقل به د علماء کرامو دغه جوابونه. بل دا خبره ده چې جسد مثالی تا نوم بدلولو د پاره د هندوانو استادو په عقیده کې فرق نه راځي چې تا جسد وای ورته بل جسد چې ته روح ته نه شي او دغه کم جسد چې د دنیا کې چې په هغه د منځونه هم کړی دي هغه باندې جهاد هم کړی دي خکرونه په کم جسد کړی دي هغه دغه څخه خاور شي اس قسم غنوي او روح چې د لاړ شي په بل جسد کې د ننوزي کاغه ته مثالی وای او کته کملی ورته مثالی خو من په مثال دی هغه مطلب یې دا دی په مثال یې شکل او خوب خویا عادت او اطوار مثالی تعریف ته وکړي عقیده ستاره جسد مثالی وای څه شته ته مونږ وایو چې تبل جسد خو معنی کنه که مثالی وي او که کملی وي کار څنګه که جلالی وي یو جسد د اومانه نو دا د هندوانو عقیده اومنله نو کم جسد چې دنیا کې او پغه باندې تا خو بد در باندې تیر شوی دي نو د دا لپاره چې ته دې خدا مطلب شه دا پر غضب او ثواب نه مانه یو بل جسد خو عدل ولا خبره نه ده چې دا جسد د غلط کارونه وکي زناګان دی وکي دروغ دی او سزا دی ملوي کی بیا بل جسد ته چاغه مثالی تاسو نوم ور کړی دی دا خو د انصاف خبره نه بلکې د تناسخ عقیده ده چې کله ما درته ولیکل چې دا د تناسخ عقیده دا د جسد مثالی د تاسو کما عقیده دا چا عقیده دا بدعي دا ما او نو په دې کې تمته عبارتونه صدا پر راوچته ته دې دا پر راوچته وي چې مثلا تاسو علماء دیوبند هم د جسد مثالی هغه کړی دی زما جواب دا دی چې ما درته یو ځل یو چې دا بدعي عقیده ده نو د علماء دیوبند توای پکې راضي او کنه راضي د بل موضوع دی چې علماء دیوبند په دې کې راغی زه درته وایم نه پکې راضي ځکه چې د جسد مثالی نه غدا مراد نه دی تاسو چې کم مراد دی ما درته مناظره مخکې راشي چې غیبرتونو باندې خبرو مناظره نه بعدم راتلش مناظره کې تماته عبارتونو باندې راغلی دا خو به تبلا موضوع بدل ک عقیدونه لاړې په عبارتونو یعنی مطلب دا دی چې عقاید باندې اعتراض نشته اعتراض دی دا دی چې په عبارتونو پیږي نه مشوش په تشویش کې چې دا څه چل د علماء دیوبند سلی کې د تشویش رفع کولو د لپاره جزا هر وخت تیار یم چې تماته عبارتونه راوړه لس راوړي شل راوړي دغه جوابونه معقول جوابونه به تعالی درکو خو مناظره په دوران کې به صرف په قاعده باندې خبري عقیده کا ویده خوب چې زما دا به ثبوت قرآن او حدیث نه کوي تایید کې علماء دیوبند څه راوړي چې زه ثابت ک بس خبره ختمه بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب خبره دا کې شروع ده بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب خبره کړې ده چې ما تاسو سره لیکل په عقاید باندې کړی مفتی صاحب تاسو جما کوم واتس اپ باندې میسج کړی دی هغه هم دې دایم دی ما اوله خبره چې دا روانه واستاسو ملګرو سره په عبارتونو باندې داغه نه به تاسو بیا وی تعین تی وکنه مونږ وی په دې موضوع کې به تعین د عبارتونو وشي خبره ده د عقیدم ده کته سره ده عقایدونو مورکو کې د عبارتونو بول ورکه یو شی دی زه تاسو هم چې تاسو په دې مسلو کې د علماء دیوبند خلاف یې نو زه به تاسو عبارت نه پېښ کوم عقیده خو زه په دې داس عقیده ده د علماء دیوبند عقیده په دې کې د علماء دیوبند خلاف ځان ته دیوبندي بنوي نو په دا خبره خدا یو شی دی کته د عقیدې نو مسور کې کته د عبارت نمبر کې بل مولوی صاحب وایي چې تاسو د علماء دیوبند په عبارتونو باندې نه پوهیږئ مفتی صاحب دا خبره یاد ساته زما اعتراض د علماء دیوبند په عبارتونو باندې نشته زما اعتراض د جمعیت علماء اسلام په عبارتونو باندې دی زه خو د دې خبره قائل یم او د دې خبرې مدعی یم چې زه وایم چې علماء دیوبند دا یو جدا خلق ته او جمعیت علماء اسلام د دیوبندیان نه دي د جمعیت علماء اسلام د علماء دیوبند سره هیڅ تعلق نشته د زه خودی شم تقریبا د دې سره به زه وسو عبارتونه دې پېښ کولای شم چې علماء دیوبند او جمعیت علماء اسلام دا جمعیت علماء اسلام په ډیر زګونو کې چې علماء دیوبند ته کافر ویلي علماء دیوبند جمعیت علماء اسلام ته کافر ویلي دي یو بل دین خو دې صرف نوم اغسته دي ها د دې مودې مجلس دیوبندی ما ته چې نه ته دیوبندی نه به ثابت ده به ثابتوم بل مفتی سي دا وی چې کله تا جسدي مثالی اومنو مطلب دا جسدي عنصرین علاوه دی بل جسم اومنو نو دا د اندوان عقیده ده هم د قضیه مې تاسو دیوبندیان نه ځکه چې په دې کې تاسو سلويخ علماء دیوبند راګیر کړل سلويخ علماء دیوبند داسې دي چې هغه د دې جسدي عنصرین علاوه بل جسم مني تا به ګدان تفسیر تا دا خپل کې دغه کې ترنګ دا وی چې جسدي عنصرین علاوه دی بل جسم ومنو زه به خیمه ته تا ما ته پر خودو ته ما دا دې ته ما پابند کې بنو زه به تا ته کتابونه خیم چې مفتی سي تو ال ځان ته دیوبندي وي ال دا سلويخ علماء دیوبند دا
خبره کوي چې دا جسدي مثالي شته او ته وایي دا د هندوانو عقیده ده. دا څلوېښت علماء دیوبند هندوان دي که صرف زه دې موندلی یم نو که تا په هغو باندې حکم ولګو زه بیا تا ته نور حوالې نه یم. که تا ووایي چې دا څلوېښت واړه چې دی دیوبندیان چې دي د هندوان دي که تا ووایي چې ستا او د ده په هغې کې فرق دی ته به فرق ثابت کړې زه به پکې بیا ما که بیا تطبیق کولی شو به کوم که مې نه شو کولی ستا به فتح زما به شکسي. بیا مفتي صاحب وایي که نه چې کله دا مسله چې ده ته دا مسله حل شو نو بیا د عبارتون له بیا راشه. مفتي صاحب دا خبره چې دا عبارتون له خو زه داسې راشم تاسو له الله علم درکړی تاسو چې دی فتوی ورکوئ هغه عوامو له زه چې کله راځم نو زه به د کیمرې په سترګه راځم زه به تاسو نه عبارتون تپوس کوم تاسو به جواب راکوئ که سبا وایئ که اوس وایئ چې اوس وایئ ما عبارتون راوړي دي زه راته وایم او که تاسو وایئ چې سبا وایئ زه به سبا عبارتون تاسو ته وایم که بله ورځ تاسو څه ټیم ماله ټیم راکوئ بس دقه شوه زه به تاسو نه عبارتونو کې استفسارات کوم چې دا جمعیت عالم دی دا جمعیت عالم ته دیوبندي وی که نه وی بل دی دا خبره کوي چې تاسو ته به سبا کتاب پیش کوم او تاسو منئ نو تا چې ما ته کتاب پیش کو او هغه عالم دیوبندي و زه به یم چې دا زمانه م هغه عالم دیوبندي ما ته انکار وکړو خلک به میډیا ګوري چې دا دیوبندي عالم نه انکار کړی دی ځکه چې الحمدلله د دیوبند چې څومره علما دي ټول زه خپل مشران ګڼم خو جمعیت علما اسلام دیوبندیان زه نه منم نو ته به د جمعیت عالم ما ته دیوبندي نه ښیې چې دا دیوبندي عالم دی دا به بیا خو بسم الله الرحمن بیا خبره خلاصه ده کنه اسانه شوه دا وې کنه څو ځله وې چې زه علماء دیوبند منو جمعیت علماء اسلام نه من دا دیوبندیان علماء دیوبند مني علماء دیوبند مدرسه شته موجوده ده په هندوستان کې اخو دې مني دی چې علماء دیوبند ټول منو چې جمعیت سره تعلق دی علماء په هندوستان کې چې کومه مدرسه د جمعیت علماء اسلام سره هیڅ قسم تعلق نشته ټیک دی اوس اسانه خبره ده چې دا ستا کوم عقاید دي دا عقاید او زمونږ دغه عقاید دا به علماء دیوبند ته ولیږو د جمعیت علماء اسلام چې کوم عقاید دي او به لیکو کنه په علماء دیوبند چې کومه مدرسه ده یا په نیټ باندې هغه اوس فتوا ستاسو متعلق پرته ده ستاسو پکې ذکر خیر دی پکې وای ګورا کنه چې اهل سنت والجماعت نه خارج دل منځ ورپسې نه په نیټ باندې اوس هم شته چې ته علماء دیوبند باندې سره جمعیت علماء بنوري ټاون چې کم د جمعیت علماء اسلام سره تعلق نشته جامعه الرشید په پاکستان کې د علماء د جمعیت علماء سره تعلق نشته خپل ځان ته بورډ هم جوړ کړی دی ته خو یې معنی کنه ته زما سر ګلونه دي ما درته چې ته خپل پنځپریان نه منې تاسو مفتی مجتبی نه منئ مفتی مجتبی لیکل کړي دي یو ځلي چې نبی علیه الصلاۃ والسلام په جسد انصری سره په تعلق د روح سره په قبر کې دنیوي قبر کې شرعي قبر نه چې تاسو ځان نه جوړ کړي دنیوي قبر کې ژوندی تاسو پنځپریان صاحبان خپل مجتبی صاحب نه مانې په دې عقیده تاسو ور سره هیڅ قسم اتفاق نشته ده او وای دلته کې دا پوه شوی نه دی دا پوه شوی نه دی ځکه چې تاسو په عقایدو کې نه پوهیږو چې تاسو کوم عقاید دي د نورو څو کوم عقاید اتفاق په خپل کې نشته په کار دي تاسو خپل کې مناظره بیا تا وی چې عبارتونو باندې زما اعتراض دی په عقایدو دې نشته اول دا لیکل دلته کې وکا چې تاسو عقایدو باندې یقینا زما نشته تاسو په کتابونو کې کوم عقاید دي چې جمعیت علماء اسلام هغه ته ځان منسوب کوي خو معنی کنه چې کوم عقاید ته منسوب کوي دا عقاید خو بالکل درست دي ټیک دي خدا عبارتونو کې زما اشکالات دي نو بده باندې ما درته وی چې نن وای کا سبا وای کا بل ورځ وای کیمرې پسترګه وای کا کیمرې نه بغیر وای یو عبارت ما ته پیش کوا خو دې ته به مناظره نه ویل شي دې ته ویل شي استفتاء کول استفتاء هم ارسو کوي کیمرا لگاي کنه لگاي په طریقه د مستفتی به راځي بیا د هر یو عبارت په تعالی جواب درکاو خو کا خبره بخلاص کو کته علماء دیوبند معنی نو پاکستان کې کم علماء دیوبند معنی کومه مدرسه باندې چې هغه علماء دیوبند سره تعلق وي جمعیت علماء اسلام سره تعلق ني مادر ته خودل جامعه الرشید باندې بنوري ټاون ولا باندې بنوري ټاون خو ځان ته مدرسه ده کنه هغه باندې جمعیت علماء اسلام سره یعنی هغه سیاسي پارټي سره خپل یو مدرسه په هندوستان کې دیوبند مدرسه ده نیټ ته ورکو دغه فتوا د تاسو کوم عقاید دي تاسو نوم به پکې ذکر کو چې دوی کوم عقاید دي د پنځپریانو اشاعت په نوم باندې دا عقاید د علماء دیوبند دي د اهل سنت والجماعت دي او کنه دوی په سلمونس کې او کنه مستقل امامي ګرځ جوړول شو په دې به اتفاق وکړو بیا مناظره سره پرکو او کپه براتونو باندې کنه مستقل بزان ته بیا عنوان لیکي موضوع بلی بسم الله الرحمن الرحیم مفتی سے دا خبره کوي چې کته چې دنو دا خبره شو دا حل لوته چې دا لاړو شو مې دیوان ته بچی دی هغه ته به استفتاء ولي کو چې دا خبره دي سي دا په دې کې زمونږ حل لو بسي مفتی سي صحیح ده دیوبند چې کله موږ عقیده لیکو زه خپل عقیده په خپل لیکم د خپل کتابونو نه بدل لیکم هغه عقیده چې ما ولیکل په هغه عقیده لیکلو کې ما غلطي کړې ته ما ته چې ستا په دې کتاب کې دا مسله دي نه ده د سیمه لیکا د کتاب موافق دی عقیده ولیکا
ته چې کله خپل عقیده لیکي نو زه به ستا هغه ځای کې نیسم په دې باندې چې تا کوم عقیده لیکلي دا به د خپل کتابونو موافق لیږي او راځه نه نه لیکو په دې ځای لیکو. دویمه خبره مفتي صاحب و چې دیوبند نه پتا باندې فتوا راغله چې دې پسې مونږ کې اهل سنت والجماعت نه خارج دي. مفتي صاحب هغه سوال ولا دجل کړی دی هغه سوال کړی دی چې څوک د عذاب قبر نه منکر دی هغه پسې مونږ کی کنه زه د عذاب قبر قایل یم داسې څوک شته چې ما د عذاب قبر نه منکر ثابت کی زما دعوه ده تاسو یو دعوه ما داري کړل چې جمعیت علما اسلام دا د عذاب قبر نه منکر دي نو زه څنګه د عذاب قبر نه منکر شو څوک د عذاب قبر نه منکر هغه ته وایي دیوبند علما ته د اهل سنت والجماعت نه خارج دي زم سور کافر دی هغه خو زه خود منکر نه هغه سوال کې دغه دجل شوی ها باقاعده زه علماء دیوبند د 15 کتابونو خو دې شم چې جمعیت علما اسلام دا زمونږ جماعت نه دی دا د انګریزانو جماعت ته نوم اغسته دی د زمون خلاف جوړ کړی دی علماء دیوبند باندې نامول لپاره کم سوال کې او زب دومره خیم چې تاسو بس تقریبا وسیدا پتاو درون دیوبند منی کنه منی پتاو محمودی دیوبندی منی کنه منی پتاو مفتی محمود د دیوبند منی کنه منی کفایت المفتی د دیوبندی دی کنه په دې باندې حل کو کنه د تاسو کوم عقیده ده تاسو کوم حکم په دې لګول چې مثال د شرکیه عقیده ده بس دغه کتابونه تاسو د بدعي عقیده ده دا بس دینه خیمه بل خبر دا چې د راځي په دغه کتابونو باندې تاسو به دا وایي چې پتاوا درلوم دیوبند دا معتمد نه دی کفایت المفتی دا معتمد نه دی دا رنګ چې احسن پتاوا مفتی محمود او پتاوا محمودیه تا نور چې کوم د علماء دیوبند پتاوی دا معتمد نه دي رهازه منګه چې د اثر نو چې بیا دیوبند ته استعمالېږو نو چې کله دا ته دیوبندی منی په دې ستای اعتماد نشته چې ډایرک بیا ها کله ډایرک علماء دیوبند ته وس چې د درلوم دیوبند ته پتولې گئی راځي لیګو خو په دې شرط به لیګو مفتی سیبو چې ته به زما عقیده چې کله ځلی کم نو ته به زما په عقیده کې پکړ کې چې دا ته خپل کتاب خلاف ولیکله زما د کتاب موافق به خپل عقیده لیکم چې ته کله خپل عقیده لیږي نو هغه به زستا په کتابونو باندې چې دا خو ته دلته دا ولېګله خو ستا کتابونو کې خدا دي ستا په کتابونو خدا دي زه چې کله ها که زما عقیده به زه لیږم د خپل کتاب نه او چې دا زما په دې کتاب کې و دا زما عقیده دا بزو دارالعلوم دیوبند تاسو په هم د خرید تمام ستاغه په هغه په مخالف راوالو چې د دې په خلاف کې زما دعوه ده او د زما په کتاب تاسو په کتابونو نه خېمه چې تاسو په کتابونو کې دا د خپل کتاب هغه بلی کې نو که دارالعلوم دیوبند والا وې چې پنځپیران دیوبندیان نه دي په اق اورت بستا په لاس بیات کوم او که دارالعلوم دیوبند والا وې چې پنځپیران دیوبندیان دي الان هنګ په دې باندې د مخ کې نه پتوی موجود دي په ذکر بالجهر باندې دارالعلوم دیوبند نه پتوی غله چې په دې کې چې تاسو موقف چې کم دي دا د بدعتیانو دي تاسو هغه منئ دا رنګ نور ډیر شاجه دي استمداد مل اموات کې د علماء دیوبند پتوی غلي د پنيټ موجود ده چې دا د بدعتیانو موقف دي تاسو په وسم جګړه کوي استشفاء باره کې دا کم چې تاسو د استشفاء کوي اوس د په دې د علماء دیوبند کتابونه خیمه چې دغه عقیده هغه شرکی ولې چې کم تاسو وایي چې اے مړیا ته الله ته وایا دا تاسو عقیده ته الله ته و چې مال را شعر کی ته تاسو کتابونه خیمه په علماء دیوبند پتوی خو دې شم. بسم الله الرحمن الرحیم. اوله دا خبره ده چې تا کوم عقیده کوم فتوی ته لګای وست ورورو د فتوی راوځي جمعیت علماء اسلام علی الاطلاق کافر دي دا تا فتوی ته اعتبار دي کده پنځپیر تاسو شتا کنه مرکز هغه نه چرته تحریری فتوا ته ولې راوړی تر اوسه پورې تاسو تحریری فتوا د خپل پنځپیر نه د خپل دارالفتانا ولې نشیا کوي داسې فتوا ته اول راوړه چې ستا په شان باندې په فتوی کې لیکلي چې جمعیت علماء اسلام ولا کافر دي او غیر نه دي د عقاید علماء دیوبند اهل سنت والجماعت نه خارج دي کافر دي دا فتوا تاسو مشرانو کې چا ور کړی دا په پنځپیرانو کې تحریر تاسو سره اوس موجوده اوس مونږ ته وخیا کنيستا فتوی ته خو اعتبار نشته ما خو درته چې تاسو وړو زړه ټول فتوی لګی علل اطلاق باندې پویږي نه چې علل اطلاق فتوا دی ولګه نو په سیاسي جماعتونو کې جمعیت علماء اسلام سیاسي جماعت ته د سیاسي علماء کرام به درته لیکل راوړل تحریرن چې هغه وایي چې زموږ ځان ته عقاید نه دي زموږ هغه عقاید دي چې کوم عقاید د علماء دیوبند دي زموږ ولا بل شعبه تبلیغ دعوت تبلیغ شعبه علماء دیوبند هغه نه به درته لیکل راوړل چې د تبلیغیانو ځان ته عقاید نه دي شعبه د اسلام د نفاذ لپاره شعبه بیل ده بل شعبه کې کار کوي د اسلام لپاره خو لیکن عقاید د ټولو یو دي که سیاسي جماعتونه دي که جهادي جهاد ولې چې څومره تنظیمونه دي زمونږ علماء دیوبند عقاید دي سپاه صحابه چې صحابه کرامو دفاع لپاره لګیا دي هغه به درته راوړم چې دا ټول عقاید د علماء دیوبند لري جمعیت علماء اسلام ځان ته عقاید نه دي چې جمعیت علماء اسلام په عقاید ته اعتراض دي چې دا د علماء دیوبند عقاید ځان ته عقاید جمعیت علماء اسلام په خپل وایي چې زموږ ځان ته عقاید نه دي نو ته بیا ولې الزام په لګای ولې په زور باندې کفر ټپې لګای مهر دې راخص سیستم ته راخص ټکا 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 چې هغه وایي جمعیت علماء اسلام چې موږ ځان ته عقاید نه دي د علماء دیوبند عقاید می نو ته څنګه په زور باندې نه نستا دي دا خو د غیر مقلدین ولا کار کوي غیر مقلدین ولا کار کوي چې نه د وشل مونږ نه وش هغه وایي و مشه تواج نه مې وش نو دا تکفیریانو کار ته ولې کوي د تکفیر د کفر د ټپو لګول خو یو طریقه وی کنه غ خپل اصول وي تاسو در لفتانه شته چې هغه کې زده کوي
او ته ماته اول د دې جواب راکړه چې تاسو د مشرانو دا فتوا ورکړې ته چې کومه فتوا لګای کوي ور سره تحریری پیش بل دا چې یقینا چې تاسو سره ما اتفاق شپ علماء دیوبند باندې تا خپل عقیده ولي کا خو لیکن ور سره دا ولي کا چې مونږه چې دینه علاوه بل چې عقیداوی دینه علاوه هغه ته بیا بدعي عقیده یو هغه ته بیا اهل سنت والجماعت ولا نه وي دا سوال به ولي کې کنه چې زمونږه دا عقیده ده خو دینه علاوه چې د چا بل قسم عقیده ده چې هر څوک ته هغه ته مونږه بدعي یا مشرک سره حکم به ور سره ولګا رضا چې دیوبند ته واسط خو حکم به ور سره لګوي چل به نه کوي چې علماء دیوبند ته عقیده خای او دلته په منبر باندې بل عقیده خلکو ته خای نو حکم به ولګا چې هغه علماء دی چې چا پغه کې دا لیکلي چې چا دا عقاید وي زمونږ دا عقاید نه دي دغه عقاید دي او د خلاف چې د چا عقاید وي دغه د اهل سنت والجماعت نه موږ خارج شمارو. چې محترم و چې ته د خپل مشرانو یا د خپل مرکز نه دسی او تحریر وکړي چې هغه الاطلاق جمعیت علماء اسلام ته کافر ویلي مرکز کې چې ده کنه جی التمنګ ته قران او حدیث خي التمنګ ته چې د استری ته وستلو د الټراساوند کولو طریقه وخی منګ ته دا غوي چې تاسو چې منګ ته هغه وخی مرز وخی منګ بیا هغه مریض کې ګورو چې دا په کوم مریض کې منګ په مریض هغه لګاو منګ چې دا هغه منګ ته مرز خی منګ مریض باندې پیټ کو ځکه منګ د مریض نو مخلوق بل مفتی سی وای چې څومره سیاسي جماعتونه دي لکه جمعیت علماء اسلام هغه خود دا داوا کوي چې موږ دیوبندیان یو نو تا هغه ته ولې چې دیوبندی نه نو چې هغه داوا کوي نو خپل داوا دي ثابته کی د په جمعیت علماء اسلام کې څوک شته چې هغه دا ثابته کی چې دیوبندی ما په داوا باندې خودي چې مشرکان هم وای موږ جنتیان یو نو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهوديان هم وي لا يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارى او جنت ته منګ زونه ته وسوي چې ته ول جهنم وي جمعیت ولوي منګ دیوبندیان یو خو زم ته دیوبندی نه هغه مدعی ده په دې کې نه پکوم څه سوچ ته چې میدان ته راشي په دې خبره چې زه دیوبندی مذهب نه پکوم بل خبره دی وي مفتی دی وجه تبلیغیان چې تاسو څه کوي تبلیغیان به هم د تحریر ولي کې چې منګ چې دیوبندیان یو مفتی سي تبلیغیان دیوبندیان دي غمن دیوبندیان منو البته تاسو چې تر کتابونه د دې فقیر سره دي چې پاغي کې تاسو علماء دیوبند سره کافر ویلي دغه کتابونه بستادو خیمه چې پاغي کې ولي وې د تبلیغیانو پیغمبر چې د مولانا الیاس ته زبتا ته خیمه ته بس نه په کې چې دا کتاب ول زمامه شر نه ده هغه کې به وی چې الله پس مکه د ټول بدترین انسان مولانا الیاس تیر شوی دی او ته به چې دا کتاب زمامه د کتاب ول زمامه شر نه ده پاغي به حکم ولګي ځکه چې پاغي باندې هغه وی دا مولانا الیاس د نبوت قایه چې د مدعی و نو دا ته پاغي عالم باندې حکم ولګي دیوبند جمعیت علماء اسلام دا جدا دي دیوبند او تبلیغیان دا یو دي او الحمدلله پنځپریان تبلیغیان دیوبندیان دا یو لاس ګوتی دي په دې کې به فرق ثابت زو استا په کې ثابتو بل مفتی سی وای چیرې بس سیدا په تو به دیوبند ته لګو خود ته په حکم لګي مفتی سی بو ته زما په یو کتاب کې بجسد مثالی باندې حکم وخه په جسدي مثالی باندې موږ حکم لګول موږ سلور ونه مسلک په دې کې حق غنو تا په یو مسلک راوغه یو دی پکې هم نه تا سلور ونه په دې کې کافر کړ تا دا وی جسدي مثالی کې څوک چې مطلقاً څوک قایلی هغه سړی بدعتي دی تا په کې تفصیل کړی دا چې د علماء دیوبند جسدي مثالی جدا دی او د پنځپریانو جدا دی سیبه د جمعیت علماء اسلام او د پنځپریانو دا په کې لاس داغه جدا شو د علماء دیوبند او د پنځپریانو جدا شو زدا کوم د دې خبره چې زه دیوبندیم دا خو مناظره خو په دې خبرم کیږي چې زما طرف دا وشي زه دیوبندی ما استاد طرف داوشي ته دیوبندی نه او ته داوا وکي چې زه دیوبندیم ته نه په دې مناظره شي ته د دیوبند کتابونه پیش کړي چې واقعیت دیوبندی کنه یا د دې خبر اقرار وکړه چې جمعیت علماء اسلام د دیوبندیان نه دي ها د دینه او چې دیوبند دی وسو په قران او حدیث خو تاسو به سره بنیاد شته نو چې من قران وایو حدیث وایو دی من ته الته وای علماء دیوبند نه پویدل نن چې زه مراشه علماء دیوبند راته خیم دې ما ته وای ډایرک په قران او حدیث وینو زه په ډایرک قران او حدیث ویم خو ته ما ته بیا دا نه وای چې د دیو چې د علماء چې د دیوبند علمان په دې مسله نه پویدل چې زه ته زه په قران پیش کم بیا به حدیث پیش کم بیا به خپل تایید د لپاره دیوبندی علمان راولم نو په هغه کې مفتی صاحب تما نه پرې دی خبره ته تما خبره ته زه د تایید د لپاره علماء دیوبند خیمه بسم الله الرحمن الرحیم دا سه کارو کا حضرت بلال صاحب چې تا سره نو په مناظره کې به دا سره جواب دومره ماته پته ولګی دا دیوبند ولا فتوا باندې به وکاو فیصله کو ځکه تا سره دلته هم جواب نشته دا زما سوالونه دا سه اخره لکه دا اول ورځ د مړی حلوا خلک خوري دا سه دی خوړل زما ټیم شته دا ستارن پکې شته خیری ټرن تاسو نه خیری ستارن راځي پکې خا نه د پکې راځي ما پکې خو راځي د ټرن خا ټرن خا لس خو بدر کو خا خبره واوره ته ما وې چې ما ځکه درته تاسو پته لګته نه لګي چې کله جمعیت علماء اسلام اقرار کوي چې زمونږه قائد اهل سنت والجماعت دي علماء دیوبند ته ولې نه مانه د خو معتزله واقعده د تکفیر چې تکای خوارج داسه خوارج به چې نازله نه مانه اقرار باندې سړی مسلمانېږي او کنه په دې نه پويږي د الله باندې چې اقرار چې وکړه لا اله الا الله محمد رسول سړی مسلمان دی ته په اقرار باندې نه داستانه ده په زور باندې خلک قاعده او دهشتګردي ده
چې په زور خپل عقیده په چا باندې دهشتګردي کوي تکفیر کوي دا درته چانه دی خودلی کومه فیکټری ته یادوي پنځپیر کې فیکټری دا طریقه درته خي دا درته نه دا خودلې تکفیر چلی درته دو چې څوک څلوي خورځي مالته کې غوي دا ترجمان وغه ته وای چې سټمپ لګوا خو تا چې کومه فتوا لګول په دبن هغه سټمپ شته په کار خودي چې هغه پنځپیر ولې فتوا ته ولي کا تحریری داس نه چې هغه دی ولي ته ولي کته ته چل خودلې هغه نه پنځپیر نه په تسی او توثیق راواله کنه داس فتوا را توخه کنه ولی به کیمرې کې خلکو گمراه کای بلا رکای توصیف صاحب متعلق سوای چې هغه وی علی الاطلاق ټول ته تبلیغیان هم گمراه دي خنزیران دي معاذ الله او څوک چې تبلیغی ته شیخ وای یا تبلیغی ته امیر صاحب وای دام گمراه دي هغه متعلق ته خیال تاسو تفسیر صاحب مشر دي هغه لک جواب وکا تخوای چې را مونږه علی الاطلاق فتوی نه لګو او بل خبره دا چې جسد مثلی ولا خبره دی وکړه چې علماء دیوبند یا قائل دي جسد مثلی د هغه جسد مثلی قائل نه دي چې پکې روح پکې داخل کیږي د نه کیږي ځان ته جوړ شي او بیا پکې روح ور دنه نشي دا تنه سوخته علماء دیوبند چې جسد مثلی لیکل دي هغه چې دغه روح متشکل کیږي د روح څه دی دا په دې شکل کله یو شکل جوړ کی کله بل شکل جوړ کی تاسو عقیده دا شکل نه جوړي تاسو عقیده دا چې مستقل مشکونه زعفرانونه لکه اندوان چې وای چې بهتر بلکې تاسو لیکلي چې دنه بهتر جسم تاسو کتابونو دا لیکلي بهتر جسم ورته جوړ شي یک دخول کی درو زموږ په یو کتاب کې نشته چې روح دخول کوي په بل جسم کې اکا تنوی صاحب عبارتونه باندې ما درته زبر په پوي کا هغه خپل تشریح کړي هغه وای چې دا د روح چې کم دی دا په جسد عنصری مطابق یعنی هغه په شان باندې مثل باندې متشکل کیږي او تاسو عقیده د علماء دیوبند په جسد مثلی باندې نه ده نو راشه اوس په علماء دیوبند باندې فیصله وکړو ته خپل استفتاء ولیکې ما ته به راولي کې حکم به ولګای چې دینه علاوه ان چل ول باندې کا تقیا به شیګانو پشان نه کای چې دینه علاوه چې کوم عقاید بس درته زو خان چې دی عقاید مده ته استفتاء ولیک نو ته باندې بتا خپل عقیده ولیکې زما دا عقیده جسم مثلی باندې او سوال به زماوي کنه جواب بستاوي بیا به دیوبند ته لګي کنه زما سوال به کنه استفتاء صحیح دی اخیری خبره زما دا چې استفتاء به زو کو چې داسې عقایدی شاوي هغه باندې جواب ولیکا فتوا ولیک بیا به دیوبند ته ولیک جزاک بسم الله الرحمن الرحیم مفتی خبر وکړه په جمعیت علماء اسلام وایي چې موږ دیوبندیان یو ته د دیوبندی نه نو دا خو بالکل د خوارج عقیده شو چې هغه به خلکو ته غوړي مسلمانان هغه تاسو مسلمانان ته ما دا الله تعالی د کلام آیات پیش کو چې يهوديان سوې لا يدخل الجنه الا من كان هودا او نصارى زمننا علاوه بل سوق جنت نه دي جنت کافر سي جنت ته مسلمان دي هغه بالکل هغه ځان ته مسلمانان وي هغه موږ په دین کې ټول غوړیو جنت دا نه وي چې مسلمان زموږ تاسو خپل رنګ جواب راکې کوو دوی ګوره ایمان خو کېده ایمان داوا خو ځکه کوي چې جنت ته ودتلو داوا کوي چې څوک جنت ته ځي دا غیر مخ کې خو چې ده جنت ته مخ کې خو چې ده نو ایمان ضروری ده وکیدا هغه نه دا سره ته معنی ده دلته په داوا باندې کار نه کیږي هغه وي موږ به جنت ته ځو د دین هغه ثابت دي چې موږ مسلمانان یو موږ وای تاسو کافر یې د قشان جماعت علماء اسلام وي موږ دیوبندیان یو موږ وای تاسو دیوبندیان تاسو مشرکان یې زب ثابتوم کنه دا خبر خنده صدور مې وایم لک صبر کا بیا دی وای تاسو توصیف باره کې سوي هغه تبلیغان داس وي توصیف سیب علی الاطلاق تبلیغان کا چا ما ته خودل هغه دی وخیا هغه دی سو کسانو باره کې ویلي یو سو کسانو باره کې هغه تبلیغ چې هغه د قران درس خلافي دا پرون ما د خپل مرکز نه د خپل مرکز د سواد مرکز نه مشران سره بدی خبره کړی دا چې هغه کم تبلیغ د قران درس نه کینې سو موږ نمونه راوړل موږ په مرکز باندې وکړه مفتي ما خبر واوره بیا مفتي سي وای الحمدلله ما تاسو ته وای چې تاسو چې تر کتابونو کې بځه خم چې دغه چې تبلیغیان دا کافر دي بدترین مخلوق ته په پاکستان کې چې عذاب راځي او تبلیغیان د وجن راځي مشران وای ته به وای دا مشر تما کې دا زما مشر نه د جمعیت علماء اسلام کې نه دومره خو به ته وای کنه ک هغه ته به جمعیت کې منو نو بیا بل دی و چې په یو خبر کې دا وکړي بنا روټاون واره کې تسوي اغا شو هغه ته منی کنه بنا روټاون هم دغه جمعیت ولدي هغه دیوبندی نه منم ک بنا روټاون کې څوک دسی هغه ځان تبونه لیکلي جماعت اسلامي ولا ته به وای کنه سرپرستان صفدر چې هغه دغه هغه په تقریز دی مولانا عیسی خان په کتاب دغه مدرسه کې سلويخ کال شیخ الحدیث پادشه دغه کتاب دی سرپرست خان ته به وای چې دا زما مشر نه دی کنه کتاب بازار وړم دغه موضوع شو دا وایم کنه چې خبر لرم کنه نه سلور منډه دی لکه ورته تاسو سلور مخ کې دا خبره کوي چې تاسو چې دی د سړي مثالی خبره دا وکړه کنه چې په دې کې صحیح د زچو پتول یګم کنه د خبرو کده دی وضاحت کوم خبر زچو پتول یګم زبه پتول یګم ته چې باندې بچل ول نه کې ما دلته سوال ولیکو مفتي سي وزمال دا ټیم راکا ما سوال ولیکو چې باندې ما چل ول کو ته ما د ما کتاب خې چې په دې کتاب کې دا دی تاسو سوال کې بل لیکي خو یته جواب راکې یا ته استبتا کې یا ته سوال جدا لیکې نو زبه بیا ستانه ستا قاعده ست کتابونو مطابق وړم
خو کته وی چې ما ته کتاب نه خې نو په کتاب ولا به حکم لګي به بروسه دیوبند ته رجوع کو اول خو خبر خو جګړه خو بدقې ده چې ته ما ته کتاب نه خې ته به توس جسدي مثالی ته وې دا چې د بدعتيان عقیده ده زه کتابونه په دې خیم کنه چې دا خو ستاسو مشران هم عقیده ده علماء دیوبند عقیده خپل مشران دي بدعتيان کړل بل اخر دی چې تاسو د مرکز کې چې دی د اخر خبر کوم مرکز نه ته یو تحریر راوړه تماله د مولانا فضل الرحمن یو تحریر راوړل چې هغه پنځ پیران بس مونږ نه چې علماء دیوبند قید زمون دي فضل الرحمن صاحب نظر توخه چې هغه و چې زمون قید د علماء زمون په هر کتاب کې دي چې علماء دیوبند قید زمون په کتابونو کې دا لیکلي دي خو فتوا لګولې ده چې جمعیت علماء اسلام چې دي د کافر دي اي لک پته به راوړه نو ما تاسو ته د جواب درکو کړی زمون مشرانو دا ویلي دي مراد یې موږ ته خود له توثیق تستا فتوی تصحیح کوي زما د فتوی توثیق ما د مشرانو مرز خود له ته مرکز بنه ته مرکز ته ته فضل الرحمن سره د خطر ولا چې پنځ پیران پسې مونږ نه کی مولانا فضل تا دا وعده چې مولانا فضل الرحمن صاحب د هغه کارکونان چې دی هغه قائد د علماء دیوبند دي فضل الرحمن صاحب نه به تر راوړ چې هغه وي زمونږ دي زبر خپل شیخ نه راوړ زمونږ دي شیخ نه دا راوړ مونږ بابا ما دا کله کړي چې جمعیت ستا قائد د دیوبند زه خو ته نه دي زبام راوړم کنه زم دا کوم محمد باندې فیصله کوي المحند ته ما سره مې منه دې کوم دي په دې کې ستا کې نه دا نه دا قائد لک صبر دا معنا ما د دې نه تاسو انکار کړی د دې سړي کتاب د دې سړي کتاب هم د دې سړي کتاب وکیدا لواز دا نه ده زب په سونو کتابونو د علماء دیوبند یواز دا نه ده په دې کې زب په دې کې دا مشه دا محرب ته په دې کې تحریف شوی دی تحریف شوی دی اصل المحند بتر پیدا کې مذهب ما دا اصل دی او کته اصل را پیدا کې په دې فیصله دا معنی کنه علماء زب دا ثابتونه په دې کې تحریف شوی دی دا دیوبند نه ده د خپل کتاب دی اصل خبر اوري کنه دې کتاب دی زب دا کتاب خو په دې کتابونو ګوره اصل چې تاسو رقم دی په فیصله کوي کما دا د ورسته چې دا د دې سړي عقیده نه ده د دې سړي عقیده نه ده اصل عقیده د المحند کې صحیح عقیده دا محرف شوی دی اصل خو تاسو رښتا کنه زکه په حکم لګ اصل راوړ په فیصله وکړه په دې کې جګړه په دیوبندیت و چې علماء دیوبند تبا کې غوړي کې د المحند صحیح دی کنه علماء دیوبند وځو کې په دې کې څه ده دا فت مدرسې ته لیکو دا کتاب د نور کتابونه هم لیکو د نور پتاوی بیا لیکو په دې کې دنیوي دی په دې کې دنیوي نه پیدا کله دیوبند ولا و چې دا زمونږه قائد دین ته معنی بیا لک صبر وکړه بس څه دا وای چې دا کتاب چې دی کنه د علماء دیوبند د دین علاوه نور نشته نور شته خو چې نور ټول بلیګو چې کم تاسو عقاید د دې خلافي نور خود خلافي چې د کله ستا عقاید دي خلاف دې پر د ثابتوم په دې کې چې دې په دې کې د څه عقاید دي کنه چې دا یو کتاب باندې کله مناظره شو په یو کتاب باندې دې له بیا ټیم مقرره کړه به ثابتوم دا په دې کې ستا پنځه عقاید چې مالي کلی کړه هغه په دې کې ذکر دي ته معنی رسره په دې کې بزتا په دې کې د دې کتاب نه بزتا د عقاید خمه دې کې ستا ثابت دي کنه ستا د آیات باره کې د عقیده ده چې دا نه معنی هوته ته بنه ویل سلام د دنیوي ژوندۍ قایل د برزخی قایل دې کې څه چللې په دې کې حیات دنیوي د برزخی دا قاید علماء دیوبند دي کنه دي دا د محرب دی کنه علماء دیوبند کتابونه کې اصل کتابونه کې د کتابونو ته خیم کړه اصل باندې خبره کو د دې سړی کتاب وای د دې خلیل احمد سانګوري کتاب نه د دې سړی کتاب وای د دې سړی کتاب وای په دې چې چا تقریز دی دی وای دا محرف ته خبره کوم دی وی چې دا محرف ته د دیوبند عقاید دانه دي کنه دا وته دا کتاب هغه ته ولېګو دا دیوبند مدرسې ته چې دا محرف ته کله علماء دې سره نور کتابونه لیکو نه اول خو نور به سره لیکو یواز دا نه ده موږ په دې اعتراض وکړو محرف ته علماء دیوبند وې هندستان په دې کې خو جګړه په دې کې زموږ سره جګړه وشته او ته دې کې څه حکم عقاید ته نه مانه ته کوم عقیده دې کې حیات الانبیاء ته حیات الانبیاء چې دې کوم تک شان مانی هغه ګوتام نه مانی دا کوم تاسو جوړ کړی دا هغه شانت مانی تګل هغه شانت مانی په دې کې څنګه دا په دې کې دي خو شه حیات ته نه مانی دې کې څنګه ته نه مانی په دې کې چې کوم دا تام نه مانی هغه په پاکستان کې هغه په دیوبند کې هم څه نه مانی دا زموږ د علماء دیوبند دا هغه پسې اسی دا کوم خبره چې پکې دا په دې کې د حیات برزخیه حیات چې کوم عقیده دا ولا په یو عقیده بولی چې په دې کتاب کې چې کوم د حیات عقیده ده حیات الانبیاء دا دیوبند مدرسه ته مانی کنه جواب نه پرې ده کنه ته جواب نه پرې ده کنه سوال پورا وره علماء دیوبند چې کوم هندستان کې هغه ته وایي چې په دغه کتاب کې د حیات الانبیاء چې کوم عقیده ده د علماء دیوبند عقیده دا او کنه بس خبره به ختم شي ما لګ راکا ګورا په دې حاشیه تاسو دا دوه مليانو کړي زه دا خبره کوم په دې دا ما دا وکړه کنه زه به تاسو ته مشرانو دا کتاب ته وایي چې د محمد چې کوم عقیده ده دا ته معنی کنه زه به په دې کې دي چې دا دنیوي حیات ته برزخی نه ده دنیوي او ته دلته تاسو زما سره د مجتمع ته خبره وکړه ال تاسو ویلو وای برزخی ده دنیوي نه ده برزخی او دنیوي جواب اور چې څوک ورته وایي کنه د کې عموم خصوص مطلق غده پکې د کې نسبت ته چې ویلې چې حیات برزخی ده هغه مطلب دا دی چې د حیات دنیوي نه انکار نه کړي نه دنیا ولا جسد نه انکار نه دا دنیوي چې څوک وایي دا نه کنه دا خبره وره بس پرې ده زمونږه چې څوک ورته وایي کنه چې حیات برزخی خبره صحیح وکړه که څوک ورته حیات دنیوي وایي خبره ولې صحیح وکړه
حیات دنیوي نه مراد دا دی چې د کم جسد عنصري تاسو چې لیکل کړي جسد عنصري سره دنیا په جسد سره ژوندی دي نو هغې نه موږ مراد اخلو حیات دنیوي او برزخي په دې مراد اخلو چې په دې باندې آیتونه شته نصوص شته بیا به ځم کې راپېښ کوم که نه نصوص شته پوره خبره واوره او د حیات برزخي چې ماته وایي دا باندې نصوص شته چې دا موږ نه فنا دی یعنې په دې په منځ کې د دنیا خلکو ته جواب ته ما پرېږدی ګوره بیا قرآن پاک آیتونه دي په دې باندې نو برزخي هم صحیح دی دنیوي هم صحیح دی اوس خبره واوره ما ته په دې اتفاق نه راځي خو دا کتاب په ولیږو په دې کې خوبه خو چې کومه عقیده ده دا به ورته ووایي علمای دیوبند ته چې دا عقیده د علمای دیوبند دا او که نه که هغې وایي چې دا خو ته نه منې که نه ته خو دا نه منې چې د دنیا ته خو دی برزخي دی ته خو دنیوي نه منې زه نه منم خو ته هم نه منې ته زه وایم په دې کې دا محرف دی تحریف شوی دی د دې سړو په دې چې د چا تقریضات دي وکړه لږ صبر ورته ښیم په دې کې لږ صبر کا دا کتاب چې په دې چې چا تقریضات دي یا دا کتاب د چا دی خلیل احمد سانګوري صاحب د دې خلیل احمد سانګوري صاحب به زه تا ته کتاب وښیم د بل کتاب کې به زه تا ښیم چې دا عقیده دلته نه ده یا په دې چې د چا تقریض دی هغه تقریض کې به زه تا وکړې لږ صبر وکړه په دې کې به زه تاسو ته اول ښیم چې په دې کې مثال په طور چې د چا تقریض دی هغه عالمانو کې مولانا محمود حسن زه به د مولانا محمود حسن د کتابونو نه ښیم چې دا عقیده د دم نه ده دا د ده پسې د روح تړلی شوي دي مخکې ورته ښیم که نه نو د ده کتابونه شته نو د ده کتاب شته د دغه پتا محمود کتابونه شته نو مفتي صاحب لږ صبر وکړه په دې کتاب را سره فیصله کې ما کتابونه نه دي راوړي کتابونه ستا دي دلته ما خپل کتاب نه دي راوړی ستا په کتاب کې وایي ما ته ځای راوړل به هم ګراني په دې کتاب چې ما سره فیصله کې په دې کتاب کې ته دې کتاب په باندې وکړه روح په دې جسد کې داخل دی که نه دې کتاب ولوي چرته وي وکیدا ته چې د حیات دنیوي څه مطلب دنیا کې روح داخل له نو تا ویلي جسد عنصري خو تا ویلي چې ژوندی دی نو ما خو ته ویلي چې روح هلته دی ما وی روح په اسمان کې دی ستا مشران روح په تعلق خو دې منلی که نه ګوره ستا به مشران په کتابونو کې بدله ښیم کتاب باندې فیصله کوو چلو اخوا دې خو ما تا وویل که نه چې دا کتاب د علمای دیوبند عقاید دي او که نه ته یې راته ووایه دا دي که نه دي دا محرف دی دا د علمای دیوبند د روح تړلی شوي دي اوس به د چا نه تپوس کوو چې د علمای دیوبند مدرسه شته یې تصویر یې شته دي علمای دیوبند مدرسې نه تپوس کوو چې دا محرف دی او که نه تپوس کوو صحیح ده کو با خو په دې باندې به بیا د دې سره مفتي صاحب ته ولې یارېږې نو کتاب مفتي صاحب دیوبندي ته که زه راته یم په دې کتاب کې خلیل احمد سانګوري دا کې مسله ده دیوبند یې لیږو دیوبند به دا په څه طریقه دا کتاب ته لیږي وکې در صبر کا خلیل احمد سانګوري صاحب دا لیږم دا مثال دارون دیوبند دا لیږم چې دا مولانا هغه نشته چې زه ورته یم چې مولانا خلیل احمد سانګوري صاحب یا دیوبند مدرسه خدای مانی که نه په دې باندې وکې لږ صبر منم زه دیوبندي یم زه دیوبند منم زه یم زما په شان دیوبندي د سره شته نو زما په شان دیوبندي بل څوک نشته په دې کې ولې نه منم اوس په دې کې د دې خلیل احمد سانګوري صاحب نور کتابونه دي هغه کتابونو کې به د دې کې د لږ صبر هم دا ته ولګه دا ته ته لګېدلې ده د دې عقیده چې د دې خلیل احمد سانګوري صاحب مفتي صاحب لږ صبر کا لنډه خبره کوم د دې خلیل احمد سانګوري صاحب عقیده دلته راواغسته د په کتاب کې به زه ښیم چې دا عقیده د بل کتاب کې ده په دې کتاب ته د په دې کې ما تاسو مولانا محمود حسن مولانا ما جواب نه پرېږدم مولانا محمود حسن صاحب تقریر دی په دې باندې دغه پتا محمودیه ده په هغه کې د دې عقیدې خلاف دی دغه دیوبندي دی جواب اوس وایي درته وایه که نه ته دا اعتراض دی که نه ما خو درته وایي تاسو شکوک و شبهات ټول په عباراتو دي نور عقاید مقایدو نشته ده په شکوک و شبهاتو فتوې لګوئ صرف تا دا ووایي چې خلیل احمد صاحب دلته یو څه لیکلي هلته بل څه لیکلي معنا دا ده چې یا دا تحریف شوی ده یا هغه تحریف دا وایه که نه دا وایه که بل څه خو نه وایه دا دی که تحریف شوی هغه علمای دیوبند خو ژوندي دي که نه په هندوستان کې هغه ته به ولیکو چې دا څه چل دی چې دلته یو دا بیان دی او هغه هلته دا بیان دی صحیح ده علمای دیوبند ته به لیکو دا دغه هغه کتاب وسره مليګو د دې کتابونو حواله چې جی دې کې دي چې حیات او دنیوي الله برزخی هغه کتابونو کې دي چې نبی سلام حیات دنیوي نه برزخی دي تبا نو بیا خو ته ما مسله کومنو کنه چې تکل دنیوي نه منکر شوې چې نبی سلام دنیوي مانو مونږه برزخی مانو تصرفات تلمون معنی کنه معنی زه ته وایم نبی صلی الله علیه وسلم چې صرف زه تعلق منم زه تصرف سلام جواب ورکړي سلام جواب چې زه بتاته د دې کتاب د مې دیوبند کتابونه نه ورکړي کله وای چې ژوندې دی ومنو خو ژوندې څنګه ولې هر ژوندې جواب د دې لک صبر وکړه هر ژوندې ته تصرفات کولې مړی په ژوندو قیاس کړل د دې دیوال نه بعد مړی په ژوندو لک صبر وکړه تا قیاس کړل لک صبر وکړه لک صبر ما کړی دی تا خلک په فیصله وکړي د دې دیوال نه بعد چې مونږ کوم خبرې کوو سلام زه کوم دیوال نه بعد څو کوي دا خبر خبر نه بعد بسمره سلور پر دي نبی سلام سما قایل کنه نبی سلام تا دیوال نه کته خبر ولا خبرې مفتي صاحب د خبر نه دي وړي خبرین دي ته صرف د دې قبر سره سلام حیات سره روشت کړو دا مې راځه لک صبر ودی کته ته دلته چې دا سما کم وې کنه مفتي صاحب
ته صرف د قبر په خوا کې د سما قیل نور نه کوم سره فیصله نه کوي نه کوم سره کوي خو ته ما کتابونه ته پریدا المهند باندې په دې عوام بشي په دې پیسې په دې پیسې شي په دې پیسې شي په دې پیسې عوام فیصله چې دلته به کتابونه بازار وړم زه بستا میل مشم ماشاءالله ته خوګ سړی نه مو دې کومه ته خوګ سړی زه بستا میل مشم زه خپل کتابونه راوړم دا به دا وشي چې تاسو دیوبندیان نه پته په هر مسله کې ما دیوبند خلاف تاسو خپل کتابونه پراتی ته بدل ماري دلته راکوس کې ته ماته چې ته دیوبندی نه چې کته زه غیر دیوبندي ثابت کړم زه به توبه واسم تا بل بیا تو کوم کته می ثابت کړ دا اخیری جواب تا ویل چې دا خبره به وکړو چې زه درته وایم چې تاسو علماء دیوبند نه او تاسو مونږ خو یقینا چې دا واده چې وایي چې تاسو علماء دیوبند ځکه چې علماء دیوبند چې کم عقاید په کومه کتابونو کې یوازې دي نه جواب زموږ خو پتا هو دریم جیل راواله دا فتاوا پتا راواله زه درته وایم چې کوم علماء دیوبند په جزم سره خپل عقاید لیکي محمودیان هغه نه تاسو انکار کړی بیا به زه درته وایم چې فیصله پدې کوو چې علماء دیوبند خو شته په هندستان کې هغه ته به دا محمودیان ولیکو دا کتاب به ولیکو هغه به د عبارت درته حل کړي لکه ما درته حل کړي چې مونږ برزخي هم منو مونږ دنیوي هم منو دنیوي برزخي کې مونږ دیوبندي ګو کې موږ زما خبر اوره خاصه تاسو دنیوي په ژوند باندې ژوندۍ دا نصوصونه درته ثابت دي دنیوي نه سم مراد برزخي ژوند نصوصونه ثابت دي کم کول علماء دیوبند کړه دا به زه نصوصونه ثابت ته ماته د کتابونو نه څنګه دا عقیده شو عقیده دا عقیده شو دا ټانګه شو چې هم دنیوي منی هم برزخي منی عقیده مفتي عقیده څه ته وایي چې کله تاسو سره عقیده څه ته وایي عقیده څه ته وایي زه د نصوصونه مفتي عقیده څه ته وایي عقیده هغه شی ته چې هغه کې د سره شک احتمال نه دي ته عقیده وایي نو ته خو زه چې د تعلق منم اعاده منم او تعلق د تصرف منم دنیوي منم برزخي منم دا ټانګه شو دا کوم شی شو تعلق اعاده د څه شي کوي د جسد انسري ژوند کوي کنه ژوند دیو منو دا بل کیفیت باندې تاسو سره باس په کیفیت باندې باس ولیکا و ژوند د پدې وسه دا اومنه چې ژوند منم په کیفیت باندې باس نه ولیکا دا خو کیفیت دی مفتي چې مفتي موږ کې دا کیفیت دا خو تصرف منو صلی الله علیه و سلم چې تا کله په قبر کې ژوند دی اومنه نو بیا به سلام جواب دا تصرف څنګه جواب چې درکې یا چې الموس کوي لکه موسی علیه السلام چې نبی علیه السلام ولې په قبر کې الموس کوي حدیث نو دا تصرفات دي کنه کدا بل څه شي صحیح ده دلته چې د دې دیوال د دې دیوال نه بعد تاسو په کتابونو کې دام شته چې مال بچی راځي د دې دیوال نه بعد وکه درکو لکه سره ما جواب پرېدا تاسو سوال کړی د دې دیوال نه بعد چې کوم خلک ژوند دي د موږ سلام اوري ناوري نبی وکه زما خبر اوره یو مطلق آیات ته یو آیات مطلق ته مطلق آیات چې دغه نه سو منکر نشته زه ته دا مفتي سیبو اوري زه سب لک صبر وکا زما سوال واوره به جواب مله قرار راکا اوري صرف د اند القبر اوري چې څوک صرف وای د قبر په خوا کې اوري اند روزین منکر په حکم ولګا بیا صرف څوک چې وای نه په اند القبر اوري اند الروزه اوري څوک چې وای نه اند المسجد الحرام اوري مسجد الحرام په حدود کې اوري په حکم دریم چې څوک وای په دې دریو زګونو کې اوري خو د دین علاوه هم اوري په هر ځای کې چې اوري په دې حکم ولګا چې تاسو یوازې د دې سره نه قایل تاسو اعتراض دا بار دوه درې ځله وکړو چې دا څنګه سیما دا چې قبر دیوار نه اخو نه اوري او په قبر کې دا دومره خاور د لاندې اوري د دې جواب الله په قران کې کړه تاسو قران پاک ته نه ګوره زیر فتوا ته فتوی ورکړ قران ته فریق نه قران کې الله درته وی وانتم لا تشکرون په دې خبره کته زر خلاصې دی به دا برزخین نه وي موږ چې برزخی ورته بل خبره دا وکړه چې دا عندنا سمورات دی دا باندې خبره کته سیما دی ومنه که سیما معنی نو په عنده کې د استا اختلاف دی نو دا اختلاف ته بیا کفر او موږ دې اختلاف ته بيدیو کفر نه و دا اختلاف کوا او سما اومن صحیح ده بس خبر یو جواب در کوم مفتي سي وای کنه چې تا اوس وې چې دې قبر نه بعد چې ده اوري نو چې قران کې الله تعالی ویلي لکه تا دا مثال درکو چې دې دیوان نه بعد ژوندۍ نه اوري نو مړي څنګه اوري حالانکه قران کې دی ولکن لا تشعرون چې قران کې الله تعالی وای تاسو په نه پويږئ نو تاسو ته وای موږ هم کوي روټي هم خوري ګرځي هم بچي هم ور کوي اورم نو دا څنګه به ته پويږئ ما نه کړای چې ما ځان په چې الله باندې کړه بځکه کې پیادو کې بس مکو کنه دا خو تکای ما ته ګرځي هم ته ګرځي هم سلام جواب ور کوي مفتي سي لک صبر وکړه زه خو امن نه وسه نبی علیہ السلام ته د نبی سره په دې خبر کې مشوره کولای شي اوس خبره خلاص مشوره سره کولای شي نه نبی سره نه بس کو مشوره کولای شي په دې خبر کې بس کو نه په بندونه چې د بند کې خبره مفتي سي مشوره کولای شي په دې خبر کې نه چې نه روټیټ نه مفتي سي روټیټ نه مشوره په دې خبر کې سره کولای شي